یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې، نو هغه له یو مریض راغی، نو هغه مریض ته وایي څه به خورم؟ وایي هر څه خوره. هغه ته بیا وایي جي څه خورم؟ وایي درته وایم چې هر څه خوره. وایي جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورئ دا به نه خورئ، وایي خر دی هر څه خوره. هغه ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې، وایي ګوره ما له بیا سره راتلې، زه درته وایم هر څه خوره. وایي یو خبره وره، په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې، وایي ردې ردې مه خوره، په دې سپېمو مه خوره، یعنې لږه خوره. بیا دې ما تپوس وکړه تا خو ورته هر څه وایي مري، هغه خو بلډ پرېشر لاندې پروت دی، شوګر لیول یې پروت دی، خوراک یې نشته، پرېږدي چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي. نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی، خو چې په اعتدال خورئ. یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو، مشهور شی دی. خوراک سکاک کوه، اسراف مه کوه. نو د لا تسرفو ډېرې معنی دي. یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي، ډېرو مه خوره، نورې هم شته معنی، خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه، اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره. او رسول الله مبارکم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنين و طعام الاثنين یکفي للثلاثه. داسې ډوډۍ اخره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي، مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي، د دوو په دې څلور ماړه شي. لږه ډوډۍ خوره، لږه معده پوره مه ډکوه، صحت به دې مخي. دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي، خو عمل به پې څوک کوي؟ والله که پې مونږ عمل. ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه، نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی، بدن ورسره ښه کېږي. ناره به تېره کې، لوږه به تېره کې، نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي، نو ټیک به شي. نو ما وی هغه فایده نشته، مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو، پیره وې ورسره د پاسه، پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه. ولې؟ یاره چې بلا لویه ورځ ده، سټور جوړو سټور. او بیا ماښام پکوړې، کباب، شربتونه، روجې، اچارونه، دومره مال وخیږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي، په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي. اعتدال ډېر ښه شی دی. زه یم تاسو ته صفت خوم، خو قسم دی که زما هم په عمل شته، رښتیا خبره ده. ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه، وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره، دا مه خوره، دا مې وجنې مې. وایي دا یو راته وایي، وایي دغه خوره، دا پیاز او سلاد، یو ته سلاد وایي، دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې، دا بوتاوه ده، دا خلک څاروله ورکوي. دا پاڼې ماڼې او دا شنې مڼې، دې ته موږ پښتانه ونډه وایو، بوتاوه ورته وایو. مې دا څارو ته لیکه، زه څاروی نه یم، زه انسان تاله راغلی. پوه شوې پې؟ نو دا دارو به خورې، دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که، دا مې چې تا ما ته کم پرهیز زیات که که نه، روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل، په خدای مې دې قسم وي په خپله جوړېږم، خو میاشت پس به مقبرې ته روانه یم. دا څه کې؟ نو پرهیز ډېر ګران کار دی. ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې، ما ته وی دا وزن کمی. هغه کې باندې لیکلي چې 5 ګولۍ سهار او 5 غرمه او 5 ماښام په ناره به خورې. یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ. سهار به مې په ناره وخوړې، خو غرمه مې غرمه نو ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ. نو هغې یاړو پیدا ونه کړه. بوتل مې دغسې کېښود، چرجانه داسې ده که نه، او چې خدای راکوي نو چرجانه څه کېښوده.